او ماشومانانو واده زنانه په پرده کې چې کومې بالغ او مراهقې دي آقا مدني روانو په لاره باندې د انصارو زنانه او ماشومان یې وکته واده ته روانو نبی پاک ورته ودرېده او هغوی ته یوه خبره وکړه وی انتم احب الناس الیه ای انصارو تاسو او ستاسو خاوندان او ستاسو بچي په ټوله مدینه کې ما ته ډېر محبوب یې ځکه تاسو د مکې مهاجرو ته ځای ورکړی ده او د مکې مهاجرین چې کوم دي تاسو ورته کورونه ورکړي دي مؤمنانو ته پناه ورکړې ده دا زنانه واده ته روانې وې چې حضور دا خطاب اجنبیې سره د نورو خلکو په مخ کې خبرې کولی شي دلته ویره د تهمت نه او بیا آقا مدني خو د ټول امت روحاني پلار وګڼل به قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك يا اخي انس بن مالك رضي الله عنه قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الي باب هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوه یو سړی د واده روټۍ ته دعوت شوی وګوره دا د عوامو حکم نه ده چا دا د خواص الناس علما صلحا اصحاب شریعت ارباب طریقت چې د چا په نه خوړلو باندې میزبان او قربت ته تکلیف رسی اوس عام دکاندار دی نه خوري لاړ دی شي دی هغه په څه وکه یو لوی شیخ الحدیث او پیر صاحبي وغیره شي او منکر وګوري ډیکونه لګېدلې دي موږ د زړه هدیه چې ده درلوم هدیه ګلبهار کې دلته کوزي او غلې کې ډېر لوی شادي حال ده زه یو وخت موږ لاړو د عثماني شیخانو موږ زما پکې خطاب و بیان مانه مخکې هغوی بچو چې موږ ورسېدو دې وخت کې څه ډیکونه لګېدلې اټنګ ټونګ اواز چا ویلچېرې اوچت که دروازې ته خلکو ټولو را منډې کړې ډېر زیات ملین طالبان مالدار سړی به و زه یو طالب و د همدې خاندان موږ هغه مجبور کړی چې بیان به هم کوي نکاح به هم تړی چې را ټنګ ټونګ مې واورېده نو طالب ته مې وویل چې هغه شیخان راغلي وه نور ویو مال څه شو ویل د روټۍ وخوري مال دغه چې ناست دي دا څوک دی چنګاړیان دي وینا چې دی مدرسو طالبان ملایان دي مالنا چنګاړیان دي دا ډیکونه لګېدلي سندرې لګېدلي او دوی دلته ناست دي ما انعام ته ویلې دا ویلچیر ته او که بېرته کوشو چې څومره یې وویله د واده زلمی را کوشو پلار یې ترونه دومره ګیرې وې مال تاسو ته حیا نه ودرېږي یو طرف ته په خپل هم په کور کې عالمان دي راغوښتې هم د دنیا عالمان دي هغه هم غریبانانو پسې وریجو پسې پچۍ ګرځوي او زم نن خدای راته په قهر شو چې راغلم ما ته به ویل ما خو ویل چې تاسو بزرګان دا کیسه به نه بیان به وکړو په نکاح به وتړو راځو بېرته ترې سیده لاړو تا ته وایي چې ته یو سړی یې ستا حیثیت و شخصیت ده اصحاب طریقت و شریعت کې چې منکرات دی په واده کې خلاف شرع کار وکړه ته روټۍ مه خوره ځه وایي یو کور کې تصویرونه وکتل په پردو کې ابن مسعود واپس لاړ وای دا منکر ده ابو ایوب انصاری ابن عمر کره راغی دیوالو ته د کور پردې پرتې وې د زینت او د فیشن او د زینت عامو دیوالو ته د ناوې کوټه مستثنا نو ابن عمر ته یې ویلې چې دا ولې هغه ورته قربان څوک ښځې را باندې غالبه شوي زورورې شوي غالبانه علیه قربان موږ باندې ښځې زورورې دي غالبه دي ابو ایوب ورته څه وایي من کنت اخشى علیه وایي د نورو خلکو نه دا خوف و خطره وه چې ښځې به پرې غالبي خو ته فلم اکن اخشى علیک تا متعلق مې دا خیال نه و چې به تا به هم ښځه غالبوي د نورو خلکو متعلق مې دا و چې ښځې به پرې زوروري خو ته خو د عمر زوی ستا متعلق والله لا اطعم لکم طعاما قسم په خدای که ستاسو روټۍ وخورم په دیوالونو پردې ځوړندې د زینت او د فیشن په طور باندې ولیدلې وایي دا سلف و صالحینو ناپسندیده ګڼلي دي دیوالو ته کمیسونه او پردې روټۍ ونه خوړه واپس لاړله قال حدثنا اسماعيل يا اخي من عائشه رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله عائشه ابي یو پرده اخیسته و او هغه نه نمرقه جوړه کړې و نمرقه تاسو کې څوک پیژنې لږ وند دا ګوته وچت قالینچا تاسو بلیدلی د یو کس د ناس ته توشک نه لګه په خوا به د مدرسو کې که خیال میر استادانو ته به جوړاو خو هغه به داسې و چې هغه به تقریبا دومره ډبل قالینچه به ورته ویلې چې کېناستې به نو یو کس پې کېناستی شو او که به د بالغ ته جوړو نه دیوال ته به د ودرو تکیه به د ورته هغې کې و تصویر حضور ورته چې عایشې دا څه دي حضور خفه شوی قربان زه الله او رسول ته توبه وباسم ما څه ګناه کړی چې تاسو خفه شوئ وی دا بالغ نمروقه کې دا تصویر وی ما خو قربان تاسو دپاره چې کله به کښېنئ کله به د بالغ وی چې په کم کور کې تصویر د رحمت فرشتې نه راځي او د الله نبي هغه کوټې ته نه داخلېږي چې کم کې تصویر وي بس نمروقه یې وشو کوله او لرې کړله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قالت فقلت اشتريتها لك لتقوى عليه وتوسدها کله به ورباندې کېنې او کله به ته بالغ جوړی ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم چا چې دا تصویرونه جوړ کړي مصورینو ته به د قیامت پر ورځ عذاب واچوي پکې روح او سال وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه باب قيام المرأة على الرجال في العروس وخدمتهم في النفس ګوره مرئینه مراد ناوې ده ناوې بنفس نفیس د اکابرینو خدمت په واده کې کولی شي چې په خپله ولاړه د مخکې د ابو سید و خبره تېره شو هماغه ده نو د ابو سید دعوت حضور ته چې سبا زمونږ ولیمه ده چې کله حضور راغی نو ناوې بیبي په خپله د حضور پاک او د کبارو صحابو خدمت ته ولاړه بیا چې کله روټۍ وخوړلی شوه نو یو خانه کې راوړو هغه د کاڼي و د شپې نه ورته زبیب نبیذ التمر جوړ کړي و وی قربان دا مې تاسو ته هدیه او تحفه جوړه کړې ده نو حضور غوښه وخوړه هغې پسې دا خوږې اوبه ګوره ناوې په خپله د نبي پاک خدمت او صحابه وله وبه قال حدثنا سعيد بن ابي الى اخره عن سالم رضي الله عنه قال لما عرس ابو سعيد الساعدي بعث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع لهم طعاما وقربه اليهم الا امراته ام سعيد بل تمرات من دور من حجاره من د شپې نه چوارې د کاڼي په خنک کې اچولې وې چې اوبه خوږې شول فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء اماته هغه ورته مخې ته کېښوده فسقط او په حضور یې وسکه تحفة بذلک وی قربان دا زه ناوې یم زما له طرفه تاسو ته هدیه ده نو که خاوند یوازې وي د ده ناوې د خاوند د میلمنو عزت او خدمت کولی شه باب النقي والشراب الذي لا يسكر في العرس باب النقيع والشراب الذي لا يسكر فيه هلکه دا نن سبا په ژمي کې هم دا روټیګانو کې بوتل یي که نه دا زما د مخدوم څومره سینه خرابه ده اوړی زمی زکام قرآن یې کړی چې بوتل یې د ورځې واته وارې ونس کې طاقت یې نه زه ورته یم ودې خدای بنده ستا د وجه خو ما ته هم نور تکلیف شو ته سوڼېږې او دا خو بیا یو نه بل ته زکام دا ته څه کوې بند یې که دا بوتل عاقبت چې څوک یې ډېر اسکي کینسر ته وړي خو هم خپله 3 کاڼو باندې طلاق بوتلو ته ورکوي هغه زمانه کې به نقیع د شپې نه به ورته وسکې انګور چوارې دا اوبو کې واچولې الذي لا یسکر هغه چې نشاورې به نه وي صرف خوږې به وي او نشه به فی العرس په ودونو کې لکه نن سبا چې بوتلې دي خوراک پسې به یې دا ورکولې البته په شراب خوږ مشروب باندې یا خوږ سیز باندې هضم راځي حلوا شوه ګوړه شوه دې سره هضم راځي خو چې یو سړی دومره صحتمند یې هغه دپاره دا زهر قاتلي وي قال حدثنا يحيى بن بكير الاخر عن ابي حاتم رضي الله عنه قال سمعت سهل بن سعد ان ابا سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمته يومئذ وهي العروس د ده ناوې په دغه ورځ زمون خدمت کو سره د دې چې دا ناوې وله فقال له قال تدرون من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قالوا له تمرات من الليل في دور او د لرګي په خانه او د کاڼي په خانه کې مې ورته د شپې نه هر څه جوړ کړي ول باب المداهات مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع محبوب وای چې ښځو سره ښه سلوک کوئ د ښځو باره کې د حضور پاک وصیت و نصیحت امت چې دا د آدم علیه السلام د چپې پختۍ او په پښتو کې بارانۍ پختۍ چې کږه ده
معنا دا خلقی طور کاږه ده دا په زور سمیږي نه کوږ لرګی چې په زور سمی ماتیږي خبره طلاق ته رسي نو نصیحت او وصیت پخوا به ما یو خبره کوله چې اولې ورځې نه د طارق جمیل بیانونه ورته اوروئ اوس یې نه وایو ځکه چې طارق جمیل صاحب هم په بله لار روان اوس ورته وایي چې صورت نور ترجمه ورته راوړي دا ورته واوروئ ښه نو اول ورته نصیحت کوئ په ژبه که په دې ونه شوه بیا ترې ځان خفه کوي که د سړي لور نه وه په دې هم پوه نه شوه بیا د بسترې نه جدا کمرې نه یې مه وباسه که په دې هم ونه شوه بیا یې کمرې ته مه پرېږده که په دې هم ټیک نه شوه بیا یې پرې پاسته ځای کې غربوه چې درد ورته ورسي هډوکی مات نه شي او زخم پکې جوړ نه شي وهي قال حدثنا عبد العزيز الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كضلع نقضتها كسرتها وان استمتعت بها کدا کګه پختای سیده کې ماتیږي معنا طلاق ته به خبره زی او کني بس خوند او مزه ته نه خل او سره د کوګوالی نه معنا تحمل کوا صبر کوا زغم کوا برداشت کوا نو څه بکل باب الوصاة بالنساء زنانو متعلق د نبی پاک حکم سره د تاکید چې دای سره تاسو خراوي او خصلو کو وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره والصوج بالنساء خير فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في ضلع علاه فإن ذهبت بارا پختې خډيري دی یا برانه کاګه دا وې دې پختې نه دا پیدا شوه اله فإن ذهبت تقيم وكسرته کته شروع شي چې والله چې سیده کړي مې نه کړي پرې دم وਹੀ غربه نو وايي خله وګره سره طلاق راکړه او کې پرې دې نو بس همدا شي کګي غوځي تاسو تحمل او برداشت وکې قال حدثنا ابن عمرو الاخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتلقى الكلام والنساء الى نساء دې سمانا شولګه ابن عمر وی چې کله حضور موږ ته تاکید سره حکم وکړ چې خزو سره خود سلوک کوي وای موږ به خزو سره عام خبرې نه کولې لډاره چې حضور ویلي چې خود سلوک چا نه چې بد سلوکی ونه شي او حتی وای خاون چې خزي سره کم ټوکه ټکاله مزاح او مزاق یې غم نه کو وای موږ به خبروم ځان ساتو د ټوکو ټکالو نه چې د حضور د حکم نه خلاف ورزي را نشي وای اخر خزي دومره را باندې زراورې شوې وای بیا موږ رسول بیا ولې لګ لګي وای وای چې وهلم شروع ک بیا خزي را لې شکایت وک بیان وته چې قربان ته وای کنه د خوندان هم ډېری غربي نو بیا ورته ویل چې له گزاره کوي نه تاسو افراط تفریط اوس م کوي کنه كنا نتقي كلام النساء الى نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبه ينزل فينا شيء داریدو چې زمو متعلق وحی را نشیله فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم د حضور د وفات نه پس کولاو خبرم خزو سره شروع کړو ټوکم زکه بیا خو وحی ویره نه وکنل باب قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا ځان او اهل خزو بچی دی وره بچاته یالي سه بوي خپل علم وکي عمل په وکي ور نه بچي په خزو په بچو باندې علم او ادب یاد کې نو دی ور نه بچي وهي قال حدثنا من معمر الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فإمام دراین معنا خو خر د پته نگهبان هر یو د تاسو نه نگهبان او ساتون کې راو هر یو د تاسو نه به تپوس کیږي د نگهباني پلار د بچو د خزه دنه به د تپوس کیږي خادم نه به د مخدوم د مال تپوس کیږي خزه نگهبانه د کور د خاون مال ارڅ دی پلاس کده د دې اله والرجل راع على اهله ومسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة د قیامت پر ورځ به د لوریانو د وړو اولادونو چې خاون د کور کې نه د مور نه تپوس کیږي د مونږ او د زوغ بدکاریو نیکاریل على مال سيده ومسؤول على وكلكم راع وكلكم مسؤول باب حسن المعاشرة مع الاهل د کور والا سره خسلوک خمعاشره او خجوان تیرولل وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الى اخره عن من عائشه رضي الله عنها قال جلست 11 امراه فتعاهدنا وتقاعدنا لا يكتبن ما من اخبار دا ځای کې دومره سپیډ ملګا وکنه دا ما درته ونه ویل چې ګران ځای بخاری کې دا حدیث ته دته حدیث د ام زرع وای تاسو له غور سره دا یو باب من دوا درې ورځو کې په خو اوس نه کوو داس یو لزنانه وی صحابیات دي یو لزنانه اغه سره کې ناسته جلسه 11 امراتن مور بیبي وای چې یو لس خزه ناسته
نو سوال پیدا کیږي چې دلته 11 امراتن د نو بیا جلسه څنګه وای جلسات پکار د قانون او د قاعده مطابق فعل مذکر پکار د مؤنث ځکه شاته خزي ذکر دي کنه نو دلته جلسات لکه د حدیثو یو کتاب د کچا سره صحیح ابو عوانه نو په صحیح ابو عوانه کې جلسات 11 امراتن هلته تا ورسره تانیث راغلی ده او دلته چې نه راغلی نو د دې جواب علامه بدر الدین عینی رحمت الله علیه کړه عمدۃ القاری والا هغه دا ویلي چې دا جلسه نه پس یو ټکی مقدر د جلسه جماعت 11 امرأه او دا جماعتون دا مذکر غیر حقیقی ده هغه وایي چې دا مؤنث غیر حقیقی ده جماعتون مؤنث غیر حقیقی ده قاعده په نحو کې ده چې د مؤنث غیر حقیقی د لپاره فعل مذکر راوړل کی جلست جماعت 11 امراتن نو جماعت مؤنث غیر حقیقی د عینی وای او د دې لپاره چې کوم فعل راځي نو هغه به مذکر نه مؤنث یو ټکی دې کې ډېر احتیاط سره زی ګور الفاظ دومره سخت دي چې توبه و بس دې کې ناسته فتعاهدنا وتعاقدنا تعهد ستوي تعاقد ستوي نو تعهدنا معنا دا شولا د خزو پزان لازم ک د خزو پزان لازم ک او پخپلو کې یولسو خزو دا معاهده وک معاهده خو فریقینو نه کنه وتعاقدنا على الصدق وتعاقدنا او قسمونه وکړه چې هر خزه به رښتیا وي دروغ بنوي رښتیا به وي دروغ به هر خزه به د خپل خاون ټول حال بیانوي کاغه کې د صفات مادهی او که صفات زامی که زمی که مدح خو پورا به بیانوي او رښتیا به وي او دا یولسو ښځو په ځان لازم که چې موږ به د خاوندانو احوال نه پټو د هغې هر څه به بیانو که عیب یو که صفت یو که څه پټو به نه دا ګران کار چې هغه زمانه کې ښځه قرآن کوي چې د خاوند الف نه یا پورې رازونه وایم او ډانډس پکې اچوم دا خو 15مه ساده دی په غم خادی کې چې یوه ښځه بلې سره یو ځای شي د خپل خاوند د الف نه یا پورې ټولې کیسې سره کوي اوس په څه باندې وشو الله یکتمن من اخبار ازواجهن شیء چې موږ یولس واله به نه پټو احوال او حالات د خاوندانو نه یوه خبره ټول په ټوله کې به کوو اوس د دې ښځو نومونه دې سره د کتاب څه ضرورت نشته بعضې کتابونو کې شته بعضو کې نشته چې به کوم روایتونو کې راغلي هغه هم کمزوري دي خو بس ښځې به یولس کېناستې او قسمونه یې وکړه معاهده یې وکړه چې د خپلو خاوندانو پوره حال به وایي قالت الاوله شروع وشوه د خیر اوس ورته ګوره اوله ښځه وایي زما خاوند چې د زوجي لحم جمال غسن زوجي دا مبتدا ده لحم جمالین دا خبر ده غسن دا د لحم صفت زوجي مبتدا شو لحم جمل دا خبر غس دا د لحم صفت شو زما خاون دا د وچ کړس اوخ غوخه ده وچ کړس اوخ چې پوټای واز دا چربي پکې نه دا حیوانات چې سړی اخري کنه سرب حیوان سړی اخري چې غوخه واز د پکې وي چې نه غوخه نه واز یا خو څوک نه لګن وی زما خاون چې دا د وچ کړس ډنګر او لاغړ اوخ غوخه ده اوس درته وایم چې د ښځې د خپل خاون څه بیان کړي دي د خپل خاون عیبونه بیان کړي شاته وایي چې دا ډېر بیکاره سړی دی یو هیڅ نفع نقصان پکې نشته دوا ورسره بد اخلاقه د درې ورسره متکبر د څلور
زما د خاون نه ما په ژوند کې د خیر توقع نه ده کړې. د مذمت بیان کې که صفت اول دا ویلې بیکار استی ده، بیا ویلې چې ورسره نفع پکې نشته، بیا ویلې بد اخلاق ده، بیا ویلې متکبر ده، بیا ویلې چې په ژوند کې مې تنه د خیر توقع نه ده کړې. لا سهلن نه چیرته چربي والا غوښه ده علی راس جبل چې غوښه هغه هم د سپور او خلغړ ډنګر چې وازده او چربي پکې نه او دا غوښه علی راس جبل د غره په سر باندې. لا سهلن آسان نه فیرتقا چې سړی وروخیږي د غره ته پسې ورختل څه سخت دی د غره په سر یا غوښه هم داسې نه ده د دې قابله چې سړی ورشي سپوره غوښه ده مړ هغه څوک خوریم نه. لا سهلن ختل اسانه نه دي فیرتقا چې سړی پسې ورشي. ولا سمینن چربیم پکې نشته، چربیم پکې نشته. فینتقل چې د غره د سر نه راکوزه کې چربي پکې نشته چې د غره د سر نه نو چربي نشته معنا نفع نشته. بیکاره سړی د مړه نفع پکې نشته، بد اخلاقه ده، متکبر ده، د خیر توقع ته نه نشته. لکه د غوښه او داسې اوښ چې سپوره یې وچ کړه سي غوښه هم سپوره یې پوټی وازده پکې نه. دې ښځې د خپل خاوند پوره د معاهدې مطابق حال بیان چې بیکاره نه بیکاره سړی د خیر توقع ته نه نشته او نه تې نه ما کړی ډانډه سې پکې واچو که نه. قالت الثانیه دویمه ښځه اوس ووایي زوجي زما خاوند لا ابص خبره زه د هغه اخبار بیانول نه غواړم. دا جملې د نهایت ګرانې خوښه ستاسو ده چې یادوئ که نه. زه د خپل خاوند احوال بیانوله ولې نه غواړم. و سوال پیدا شو چې دا خو د معاهدې خلاف ورزي و. تعهدنا و تعاقدنا په ځان لازم کو په خپلو کې معاهده وکړه چې ټول به د خپلو خاوندانو حال او دا وی چې لا بوسو خبره زه نه بیانوم وې دې د معاهدې خلاف ورزي نه ده کړې. دا وی زما خاوند د سر نه د غوږونو نه د غټو ګوتو پورې د عیبونو مجسمه ده. د عیبونو یعنی ټول عیب د پیر صاحب د عیبونو مجسمه ده. نو زه ډارېږم که ما د خپل خاوند عیبونه شروع کړه نو زه خو به ښکاره او پټ ټول بیانوم او دا خو د عیبونو مجسمه ده، د عیب نه غیر پکې بل څه شته نه، کوم عیب یې رانه پاتې نه شي. زه ډارېږم چې کوم عیب یې رانه پټ او ښکاره عیبونو کې نو زما خاوند د عیوبو مجموعه او مجسمه ده. انی لا بص خبره انی اخاف زه ویریږم الله ازره چې مانه کوم عیب پاتې نشي بیانولو کې. ان اذکره که زه ورته د عیبونه بیانول شروع کم اذکر عجره و بجره نو زه به پټ عیبونه بیانوم او ښکاره عیبونه. عجر پټ او بجر ښکاره که او بعضو بالعکس کړي هغه هم صحیح ده. نو ښه دا ده چې هېڅ هم ونه وایم خو دومره مې درته خلاصه وویلې دې ښځې دا فصیحه او بلیغه ده په مختصر لفظ کې د خاوند هر څه بیان په مختصر لفظ کې ویوه خویندو نو زما خاوند خو د عیوبو مجموعه و مجسمه ده د پټو ښکارو نه زه کم بیان کوم که شروع کم رانه پاتې نشي بیا به خفه یم خو ښه دا ده چې لن مې درته وویلی چې بس عیب نه غیر پکې بل په اعلی درجه مذمت د خپل خاوند بیان او په مختصرو الفاظو کې بیان. درېیمې ته ګوره اوس وقالت الثالثه درېیمه ښځه د معاهدې مطابق وایي زوجي العشنق. داسې الفاظ بری بخاري کې دی او د شمایل کې هم دا راځي بیا طالبان بله مدرسه کې خو درته پته ده چا سره ده شیخ المشایخ سره نو هغه طالبانو ته چې مې ویل چې تاسو خو ویل شمایل کې وایو جي
مال ښځه به دلته خوی تېر شم وایي داسې د یو ټکي لږ تفسیر وکړي نو بیا همې چې دا د اولې ښځې بیان وایي نه چې والله که په هر قوم پوهي دا اوس موږ ته له سره وایي کیسه لږه ګرانه ده الفاظ خطرناک دي درېیمه ښځه مو د خپل خاوند عیب بیانوي څه وایي زوجي العشنک زما خاوند عشنک ده عشنک هغه چاته وایي چې اوږد او بېتحاشا اوږد یې او ورسره وچ کړه سمي غیر معمولي اوږد هسې مولانا صاحب چې یو سړی اوږد وي لکه خان بابا او غوښه پکې وي نو زه بد یې نه ښکاري که نور څه نه یا خو په کمیسون هم ځان غټ کړی او چې دا ډېر اوږد وي لکه عالم چن او پوټی غوښ پکې نه وي نو ښه ښکاري که بد ولا د خدای شان ده نو بس موږ به څه ووایو خو بد ښکاري وی زما خاوند غیر معمولی اوږد ده بېتحاشا او پوټی غوښه پکې نشته او یوازې دام نه چې اوږد ده غیر معمولی ورسره بدرنګ هم ده دریم ورسره بد اخلاق هم ده دا اوس وګوره ډېر اوږد ده بې ډوله بې ډوله خاوند مې د مړه خدای دې غر کړي دیم د خپل خاوند مزمت بیان کړی البته بعضو پکې یو خبره راویستې وی دې مدح کړې ده خو د مدح جهت مغلوب خاوند زما عشنک غیر معمولی اوږد ده بد اخلاقه ده بدرنګه ده مزمت بیان ان انفقو دومره بد اخلاقه سړی ده که زه د خاوند مخکې خبره کوم او طلق طلاق راکوي دومره بد اخلاقه ده چې جایزه خبره هم نشم کوی وین اسکت اعلق او که چپه کینم نو معلقه پاتې کېږم معلقه چاته وایي چې نه خاوند والی نه بې خاونده یعنی که څه وایم شپږو حقوقو کې یو حق غواړم طلاقوي مې او که یې نه غواړم تش په نوم باندې ښځه یم نو بس معلقه ناسته یم لکه دې وخت کې ملایان وایي چې د کمې روژې سرسایې دې ورنه کړي هغه د اسمان ځمکې منځ کې زوړند نه بره ځي نه لاندې نو دا ښځه وایي زه زوړنده یم اوس نه بل طرف تلی شمه او نه دا زما حق ادا کوي که څه ترې غواړم طلاقوي مې که نه غواړم معلق او زوړنده یې د په نوم ناسته یم د درېیمې ښځې زم مزمت بیان قالت الرابعه څلورمه ښځه وایي زوجي کلیل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامته البته په دې کې د دوو خبرو احتمال هم پکې احتمال د مدح شته او هم پکې احتمال د زم دا وی زما خاوند داسې ده لکه د تهامه شپه تهامه دا یو علاقه ده په نجد کې د هغې شپه په دې کې مشهوره ده چې نارمل وي اوړی جمع سپرلی منی نه پکې یخني وي نه پکې ګرمي وي وی زما خاوند داسې ده لکه د تهامه شپه لا حرون نه ګرمه ده ولا قرون او نه یخه ده اوس به دې پوه شوې و د دې معنا څه ده زما خاوند معتدل مزاج ده معتدل لا حرون نه پکې غصه شته ولا قرون او نه پکې مینه شته نه غصه شته نه معتدل مزاج ده او زما خاوند یو مضبوط قلې په شان ده بس دې هغه صفت لږ غوندې ورته وک معتدل مزاج او د مضبوط قلې په شان ته خاوند مې ده او بیا څه وایي واوره لا مخافه هیڅ ویره او خوف و خطرت نه نه لرم هیڅ ویره خوف او خطرت نه نه لرم دې ښځې هم د خپل خاوند صفت کړی زما خاوند سره معاشره ښه تېرېږي د هیڅ شي تپوس نه کوي غوسه راته نه کوي کنځل راته نه کوي وهي مې نه ولا سام او نه مې ستومانه کوي نه مې تېنه خوف و خطره شته ولا سام او نه مې ستومانه کوي زما سره سلوک ښه ده معتدل مزاج ده زما ښه خاوند
او دویمه خبره داره چې مزمت ته راوړی لا هر نه ګرم ده ولا قر نه یخ ده ولا مخافت ولا ساما نه مې تېنه خوف شته نه ستوماني نو چې ستوماني مې نشته او قر نه ده معنا دا ده چې سوړ مزاج خاوندم د خدای والی نه دا وایي چې راځه جمه وکړو نه دا وایي چې راځه سیر و سیاحت ته لاړ شو بس پټه خوله ګرځي را ګرځي نو دا هغه جهت د زم شو خو مدح غالبه ده په زم باندې قالت الخامسه پنځمه ښځه وایي زوجي ان دخل فهدا وان خرج اسدا ولا يسأل عما عهدا دیتا ګوره دی ښځې څه کړی دی د خاون مدح مې کړی او زم مې کړی وایي زما خاون چې کور ته راشي نو پړانګ چیتا چې تاسو ورته پړانګ د پړانګ په څه کې مشهوره ده و درته وایم وین خرجو چې د کوره وځي اسیدن او سم زمری د غړمبي وای کور ته چې راشي لکه پړانګ چې جالې ته راشي نو څملي وده شي خوب ډېر کوي هېچا سره یې کار نه بس وده شي وای زما خاوندم پړانګ ده چې کور ته راشي بس غفلت پې غالبه رانه هم وده شي وین خرجا او چې وځي د کوره اسیده زمری د ټول ته ډارېږي غړمبېږي بیا او کور کې یوه خبره هم نه کوي خخا کور ته چې راشي نو دا دغه شانته ده او چې د کوره وځي بیا دغه شانته ده او بله څه وایي ولا يسأل عما عهده ولا يسأل عما عهده دې ښځې د خبرو نه ښکاري چې دا دواړه احتماله لري دې کلام کې دوه ولې وایي دومره واجبه سړی ده چې راشي وده شي وایي ما سره وعده ده د لباس تپوس نه کوي ما سره وعده ده د خوراک تپوس نه کوي ما سره وعده د نفقې تپوس نه کوي زما د صحت او زما د مرض تپوس نه کوي نو زه به په دې باندې څه وکړم عاهده چې کوم حقوق زما په ځان منلي دي هغې تپوس بس د پړانګ غوندې وده شي خلاص بیا چې د کوره وځي ښې خبرې کوي خلک ترې ډارېږي سم زمری ده او بله دا ده چې مدح ته یې واړی ولا يسأل عما عهده چې څه یې کور ته راوړل په منونو ټنونو باندې تپوس هم نه کوي چې څه شول یاره ډېر ښه صفت ده دا نه وایي چې ما خوا بله هفته کې 2 دړۍ چیني راوړې ولې ختمه شوه پرون مې الوګان 2 کیلو راوړي ولې ختم شوی مړه تپوس نشته چې څه یې راوړل او موږ ولګول تپوس هم نه کوي نو دا یې صفت شو او چې وده یې زه ترېنه بېغمه یم د خبرو نه اخلاص یم مړه ښه ده ما ته تکلیف نه وي راشي وده شي ښه ډېر سامان راوړي بس تپوس یې بیا نه کوي سبا ورته وایم نور راوړه نور راوړي نو دا هغه مدح شوه دا یو به بل درته ویم قالت الخامسه پنځمه ښځه وایي زوجي دا خو پنځمه وه که نه قالت السادسه شپږمه ښځه وایي شپږمه د دې کلام کې هم 2 احتماله دي زوجي زما خاون ورته ګورئ ان اکل لفه چې دسترخوان ته کښېني او خوراک شروع کړي د دسترخوان نه وځي راوځي معنا چې څومره روټۍ وي څومره پلیټونه خوراک ټول په مخه وهي دویم چاته یې نه پرېږدي له سیل مې خوراک کوي نه روټۍ پرېږدي نه سبزي ترکاري بل ډېر خوراک قلت الطعام تاسو ویلې تقلیلات اربعو او کثرت الطعام شوم ده که نه دومره سپیرو بدموره ده ماتم څه نه پرېږدي په دسترخوان چې څه وي په یوازې ځان ټول خوري وین شربه اشتفه او چې ناشتې ته کښېني او په ناشته کې څه تیار شوي اشتفه هغه هم ټول په ټوله کې وخوري دا اوس بد صفت ده چې ته خورې او د ښځو او د بچو غم در سره نه وي وان استجع التفه عربانو کې دا قانون ده وإذا تعشى تمشى وإذا تغدى تمدى وای چې د ماښام روټۍ دی وخوړه چل قدمي کوه ګرځه ورپسې او چې د سحر ناشته دی وکړه نو اوږد څمله وده شه لږ
هغه به ته وګورئ تاسو به که یو ویډیو کتلی د دارالحدیث نه غټ حالي دغلته ناشته وکړي بیا داسې رغړي ځوانانو سپین ږیري تر هغه دیوال او بیا داسې پراته وي تمدع خپې لاسونه وایي زما خاوند چې دا ټوله روټۍ وخوري دا ټوله ناشته وکړي بیا اوږد څملې التفه سر او خپې په څادر کې تاویږي د هغه موسم کې موږ او تاسو که خیالي سهار ټایم کې سړی څادر هم له سر نه هم تاو کړي او د خپو نه ځان پکې پټوي که نه وای بیا ځان په څادر کې پټ کې وده شي ولا یولج الکف ما ته نه راوړاندې کوي لاس لیعلم البس چې ځان خبر کی زما د غم نه دی اوس مزامت راواړوه ډېر خوراک دا قبیحه صفت ده شریعت کې ډېره ناشته قبیحه ده شریعت کې او وده کېدل او د ښځې سره ملاست او صحبت او جما نه کول څنګه چې ستا خواهش ده اوله بخاري کې موږ تاسو وویل هره څلورمه شپه که ښځه مطالبه د جما کوي او خاوند د روغې حق ده وایي زما جما د زړه کېږي دی ما ته لاس هم نه راوړاندې کوي چې زما د زړه د حاله ځان خبر کړي چې ته خفه یې که خوشحال ولا یعلم البس ولا یولج الکف لاس راته نه نږدې کوي لیعلم البس چې ما د زړه د حال نه ځان خبر کړي چې زما اراده د جما ده او دی رانه وده شو نو دا مذمت شو که نه دویم صفت اوس مدح ته راواړوه مړه خوراک ډېر کوي مانمه ناشتې هم ډېرې کوي مانمه خوب هم ډېر کوي مانمه ما ته لاس هم نه نږدې کوي زما د حاله ځان نه خبرې د زړه نه مانمه خو زه مړه زما هم ترې غوږونه په ارام دي نسواري او سګرټي او چرسي نه ده چې ډېر غږېږي او ما ته تکلیف ورسوي پټ خوراک وکړي وده شي او چې راپاسې وځي خپل کار پسې زما هم ترې نه غوږونه په ارام دي چې کوم خاوند ډېر په کور کې غږېږي هغه نه هم ښځه تنګوي که نه لکه د دې وخت بوډاګان بعض چې غریبان ډېر غږېږي هغه دې وکړو دا دې وکړو نو ښځې ورته په 10 بجې وایي دا چیز ځکه نه بانګ یې کړی ده ښځه هم ورته وایي ځکه نه دی د بادام ګل پلاره څه وخت یې بانګ کړی دی ښه صرف له کوره یې وباسي وایي زما خاوند ښه ده په هېڅ کې انکار نه لري خوراک ښه په مړه خېټه کوي څومره زیاتې وځي اگر که زما د زړه نه ځان نه خبرې بس